السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو، یو بل افسوسناک واقعه سره شیر کول غواړو چې هغه هم په نن پیښه شوې ده په ډاګ اسماعیل هیل کې. د پولیس وینا مطابق الته هاشم زمان چې کوم دی نو هغه یو ځوان چې ټول عمر د مهنت مزدوري په دوبۍ کې کړې ده او په چوټۍ باندې راغلی دی او د مو پلار وایي کې یو زوی دی هم یادېږي. ډېر افسوسناک دی خبره ده چې هغه کور کې کار کولو د هغه ورونو هم کور کې کار کولو په پلستر ورسره مصریان ورسره او پلستر یې کولو چې پلسترو کې چې کوم دا دیوال لپاره مصریان دا ټک ټک کوي لکه دیوال نړۍ هغې دپاره پلسترو دپاره په هغې باندې چې کوم ګاونډي ورسره خوا کې اوسېدو نو هغه پرې ډېر بد ګڼلی دي او هغه ګاونډي ورپسې راغلی دی او تو معمولي خبره باندې تکرار شروع کړی دی. بیا هغه ګاونډي خیجي په کوټه باندې او فیرنګ کوي چې فیرنګ سره د هاشم نواز ځوان چې کم دی چې عمر یې 35-36 سال دی ورسره وفات کیږي. ملګرو، خبره زموږ دا ده د دې خبرې زموږ دغه دا شیر کول چې نن سویمه روژه ده چې معمولي تکرارونو باندې خلک وژني. معمولي خبرو باندې هېڅ خبره نه وه. دا څه خبره وه چې ته دیوال ټوکړې کوي د هغې باندې ټک راځي او تا ته په تکلیف ملاویږي. ټیک شو په طور باندې تکلیف ملاویږي نو ټول عمر دغه خدا نه وي، خو بیا هم مطلب چې ته دومره تیز کې ته راځې او بیا ته هغه باندې فیرنګ کې نو دا د فیرنګ خبره نه ده او دغه شان د زندګي تباه کېږي. دغه شان چې کوم په بو کې کوم پرون واقع شوه چې هلته معمولي د ډاکټر چې کوم دی نو په لمبر باندې چې تا زما لمبر وروستو کو د دې مخکې کو په هغې باندې فیرنګ وشو او دومره لویه یو د حادثه وشوه چې خلک تباهي نه بچ شول او 15 کسان پکې زخمیان شول. بیا هغې نه چې موږ وګورو چوکې درب کې چې معمولي غوندې خبره وه چې رور راپاسي چې تا د بجلۍ دا تار زما په کوټه باندې ولې تېر کړی دی او په هغې باندې هغه فیرنګ کوي او چې مور په هغې فیرنګ سره بدبخت فیرنګ سره چې کوم دی چې مور یې مفات کېږي، خور یې مفات کېږي او ورور یې هم وفات کېږي فیرنګ سره. داسې خبره چې تار زما په بجلۍ دغه تار په کوټه ولې تېر شوی دی معمولي غوندې خبرې. ملګرو، برداشت نشته، برداشت دومره دغه دي حادثې دي دغه شان پرون چې کوم دی ثوابۍ کې بیګا شپه چې کوم ثوابۍ کې معمولي خبره باندې زموږ د سینیټر جماعت اسلامي مشر چې کوم دی مشتاق احمد خان د هغه ورور چې کوم اوس بېرددۍ سره ووژلی شو. دغه شان په چمکنو کې، دغه شان په پېښور کې، دغه شان نن کوم چې حادثې شوي دي. ملګرو، رمضان دی، رمضان خو د صبر خبره ده. رمضان خو موږ ته د صبر تنقید کوي چې تاسو صبر کوئ، تاسو په خپل هغه باندې صبر کوئ او دا موږ دومره بې صبري کوو او دومره جنګ جګړې کوو نو دې کې د رمضان خو څه تاسو نشته خو موږ کې هغه برداشت نشته. ملګرو، دا کم دا ډاګ اسماعیل هیل کې چې کوم دا واقع نن پېښ شوې ډېر افسوسناک واقعه ده. یقینا ملګرو، موږ به دا خبره کوو چې دې دغه لپاره زموږ جوماتونو کې چې کوم امامان صاحبان دي پکار چې هغه درس وکړي، زموږ جرګه کې دا کینی، زموږ مشران کینی چې خپل کشران ته دا تنقید کوي چې تاسو جنګ جګړې مه کوئ. نو په دې خبره چې جنګ جګړې تاسو مه کوئ نو هغې سره به دا ماحول پرامن شي. کنې ډېر سنګین صورتحال روان دی او هر ورځ چې کوم دی دا ته ما صرف د دې په بو حدود ته راوښلو چې په بو حدود کې دا واقع وشي. نور خو چې موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې، په بار کې، تاسو پنجاب کې چې ته ګورئ پنجاب کې جګړه به نه وي. هلته ماښامې ښه پرسکون تېرېږي. دلته هر ورځ ماښام چې تاسو بازار ته وځئ هر ورځ دا خو چې کوم خبره موږ کوم ریپورټ شوي هغه پولیس ته ریپورټ شوي دا هغه خبره موږ کوو چې کوم نان ریپورټ شي نو هغه بې شمېره دي چې تاسو معمولي غوندې تاسو وګورئ روډ باندې د ډریورانو د ګاډو د خلکو روزانه جګړې دې وخت کې خو د مازدیګرۍ وخت کې خو دومره زیاتې جګړې وي. نو زموږ دا اپیل دی چې تاسو له غوندې برداشت کوئ نو ډېر دغه نه تباهي نه به تاسو بچ کېږئ. ډېره مهرباني، والسلام.